السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه تاسو به روغ جوړ په صحت به برابر یې. الله جل شانه د هر قسم پریشانو، غمونو، تکلیفونو، آفتونو په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض، اچانکی غمونو، آفتونو او تکلیفونو په امن کې وساته. عزتمندو محترم و عزیزانو، نن ستاسو د فاره یو وظیفه راوړې ده چې هغې ته اسم اعظم هم ویلی شي. بعضې علماو ذکر کړي دي چې دا وظیفه، یعنی دا کومه وظیفه چې نن ورکوو په دې کې اسم اعظم هم دی. اسم اعظم متعلق علماو ډېر ارشادات لیکلي دي، او پکې دا هم لیکلي دي چې څوک اسم اعظم وایي او ذکر یې کوي، یا ووایي یو پیری ووایي، هر څومره چې ووایي، نو الله جل شانه د دعا ضرور قبلوي. د هغې نه پس چې دعا وغواړي نو الله جل شانه د هغه دعا خامخا قبلوي. هر قسمه دعا چې کړې وي، شرعي حاجت دپاره، مقصد دپاره، یا د مراد پوره کېدو دپاره، یا د رزق دپاره. نو نن دا وظیفه چې کومه ده، دا د حاجاتو، مقصد دپاره او د مراد پوره کېدو دپاره، او چې د چا څه قسمه پریشانی وي، مشکل وي، هغه الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره ختموي. دا وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره مجربه ده او ډیره ازمایلی شوې وظیفه ده. ها وظیفه باندې به خپل مشکلات، حاجات او د رزق پاره کې څومره مسلې وي، څه مرادونه وي ستاسو په زړه کې، نو الله جل شانه به هغه ټول د دې وظیفې په برکت سره په خپل فضل کرم سره پوره کوي. نو راځو اوس د وظیفې طرف ته. وظیفه څرنګه ده، ترتیب یې څنګه دی؟ اول به درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې 3 ځله ووایئ. بیا به د هغې نه پس 41 مرتبه، یعنی 41 ځله تاسو به دا ووایئ: الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. دا به ووایئ. بیا یو ځل ورته غوږ کېږدئ: الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. دا به تاسو 41 پیرې ووایئ. د هغې نه پس په بیا درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. 3 ځله وي، 5 ځله وي، 7 ځله وي. بیا به د هغې نه پس د الله جل شانه نه د خپل حاجت دپاره، د خپل مقصد دپاره، خپل مراد دپاره، د خپل مشکل دپاره څه دعا وي هغه به تاسو وکړئ، او د الله جل شانه نه به د دې دعا، د دې وظیفې نه پس دغه وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعا هم قبلوي، تاسو حاجات به هم پوره کوي، ستاسو مشکلات به هم حل کوي، او مرادونه به هم پوره کوي. نو دا وظیفه په خپله زندګۍ کې خپل معمول جوړ کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.